د اسرائیل نیتن یاهو چې دی د هغه په باره کې خبر راغلی ده. تاسو به یې نه چې په سوشل میډیا د هغه دا خبره چلیږي چې هغه مړ دی، خو د هغو د طرفه چې دا په 15 مارچ باندې ویډیو ورکړه شوې ده او هغو دا ثابتوي چې دی ژوندی دی. نو د هغې په باره کې چې دی بحث به کوو چې په هغې باندې تاسو پوه کړو چې دا سړی مړ دی که نه دی او په دې ویډیو کې څومره حقیقت دی. ځکه چې هغو ویډیو د دې د وجې نه ورکړه هغه وه چې د خلکو ته پته ولګي چې دی ژوندی دی او ویډیو په څه کې ورکړې ده، په یوه کیپۍ کې ورکړې ده چې هغه تلی او کیپۍ والته وایي ما له کاپي راوړه په غیر کاپۍ نه چې دی زه مرمه. دا خبره چې دا یې ورسره هم کړې ده. هغو ول هلته کې کاپي چې دا هم ورکړې دی، کافي هم مسکي او هلته کې بهر چې دی تصویران هم ورکړي دي. بل دا چې د هغو د سرکاري پاڼ نه چې دی دغه تصویران ورکړی شوي دي. دا کم تصویران او ویډیوګان دا چې ورکړی شوي دي د هغو چې کومه سرکاري پاڼه ده د هغې نه ورکړی شوي، سرکاري کم پیج دی د هغې نه ورکړی شوي دي. نو ځینې کسان وایي چې هغه ژوندی دی خو ځینې کسانو بیا هغه ویډیو چې دا ټیسټ کړي ده. ټیسټ کېده د ای آی دی چې د هغې هغه سیډونه سوري دا هر سره چې دی دا به چک کوي. نو ځینې کسان په هغې باندې پوه وایي. نو بیا چې هغه چک کړی شوي ده هغه ویډیو چې دا هغه ای آی خطرې ده، ای آی خطرې ده. د ګروک نه چې هم تپوس شوی دی هغه 100% هغې ته ای آی ویډیو ویلي ده، لکه 100% چې دا وایي دا ای آی ده. خو بل لا کسانو هلته کې چې کړی ویډیو به تاسو کتلی مې چې په هغې کې هغه کاپي رالي نو د هغه ګوتې چې دي هغه شپږ ښکارېږي. بل لا په کاپۍ باندې له پاسه زګ هم نه وي، کله چې هغه کاپي داسې دغه کوي نو کافي چې ده هغه تویېږي هم نو. کله چې هغه په جیب کې لاس ورمنډي نو په جیب کې سیورونه ټومبې خو بهر نه چې دی دا لاس یې وردن نه شي. تاسو به د ای آی ویډیو کتلي چې کله تاسو لاسونه خوځوئ راخوځوئ نو په یو ځای به بل ځای کې وردننه کېږي. نو دغه هر سره چې دي دا ورسره شوي دي، خو هغه وایي چې نه دا ویډیو چې دا اوریجنل ده. بل دا هلته کې چې کم دغه کاپۍ دغه له تله دی نو هلته کې چې کم سکرین لګېدله په هغې کې چې کم تاریخ ورکړی شوی نو تاریخ چې دی هغه 2024 چې دی دا لیکلی شوی دی، 26 په ځای چې دی 24 لیکلی شوی دی. نو په دغه ځای کې چې دی خلک وایي چې دا ویډیو چې دا پیک ده او کم نیتن یاهو چې دی نو هغه مردار شوی دی. لکه زموږ زیاتر کسان وایي هغه مردار شوی دی، ہوئی به هم دغه شان دی ځکه دا کومه ویډیو چې راغلې ده دا پیک راغلې ده. بل دا چې ګروک نه تپوس شوی دی نو هغه هم په خپل دغه چک کړی دی نو هغه وایي چې دا 100% چې دا پیک ده او که ویډیو تاسو وګورئ نو په هغې کې هم ښه صفا چې دی دا ښکاري. نو که نیتن یاهو مړي نو په یو څو ورځو کې چې دی د هغه په پته ولګي ځکه نن ساعت چې دی د جنګ وخت چلیږي نو په دې کې اکثره افواګانې چې دي دا هم چلیږي. اوس دا پته هم نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی که زخمي دی دا پته هم نه لګي. کېدای شي که زخمي او هغو دغه ویډیوګان چې دي دا ورکړي. خو ویډیو چې کومه راغلې ده د 15 مارچ نو دغه ویډیو چې ده دا پیک ته په ای آی باندې چې ده جوړه شوې ده. ښه صفا په هغه ویډیو کې چې دی هم پته لګي. نن سبا په ایکس باندې چې دا هغه هم وایرل ده، په سوشل میډیا باندې دغه ویډیوګانې چې دي هغه وایرل دي. خو د ایران د طرفه که دی مړي نو بیا هغو خپله بدله چې دا هغه په ډېر لږ وخت کې چې دا واخسته. تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کوئ چې دغه ویډیو صحیح ده که نه ده او نیتن یاهو چې دی دا مړ دی که نه دی.